کوم کې مو مبتلا یو مغازه ته ذکر کوم کني مسالې زیاتې دي. هغه مسله دغه د جمعې ورځې خطبه اورېدل واجب دی که انسان به نه ودی پیږي ژبه داسې ده خصوصا که اردني څوک نه پیږي یا مثلا عربو د لوړې عربۍ ژبې نه پیږي بیا یې اورېدل ته واجب چې دی نه دی. دویمه مسله دا ده چې راغللې خطبې ختم شوي دي آیا جمعې لمانځه کې شرکت کوای شم که نه شم کوای شي معنی یې که تو خطبې نه وي اورېدلې یا نیت اوسې وتړه جمعې لمانځه شو وشو. اول رکعت دی پیشنامه سوچ کوي جمعې ورځ دی اول رکعت دی که رکوع کې اوسې شامل شوه یو رکعت شو وشو. که بیا دویم رکعت ته راغی پیشنامه اوسې دی دویم رکعت دی دویم رکعت کې شرط دا دی چې رکوع نه مخکې به اوسه شاملېږي. خبر محسوس دی اول رکعت کې که رکوع کې شامل شوه څه پروا نه کوي دا رکعت وشو. خو دویم رکعت کې څه غواړي چې جمعې لمانځه کې تو حسا وشي یو رکعت ځان ته بیا ورسته وکړي. دویم رکعت کې شرط دی چې رکوع نه وای مخکې که رکوع کې شامل شولې مشکل دی چې دا جمعې لمانځه کې حساب شي هغه یې صلیب بنغي محل اشکال یعنی نه وشولو ته بیا دې لمانځه نه بسواله نشي کوای ظهر المز بشي کوي یو ردا مسله بیا ته بیان کوم. جمعې المز که اول رکعت ته راغی رکوع کې شامل شوی صحیح دی که رکوع نه مخکې خو دویم رکعت کې څه پیشنامو سره ځان غوړي شامل کې چې وکړي رکوع نه مخکې به شاملېږي. بل سوال شو کړی و تورو جامو غستواله مکروه دی که نه دی؟ تورو جامو څه دی محرم سفر کې خاصې اجازات شته چونکې غام نښه دی یو یوشتم ورځ د مولا امیر المؤمنین شهادت ورځ دی یو 28 سفر دی د رسول الله ورځ د مولا حسن مجتبی یو ای بی بی ورځ دغه ورځو کې غام یو نښه دی معنی نشته دی اندسه غستاوي المنزنه هټ کر هغه مکروه نه دی هغه سیستانی په نږدې د تورو جامو مکروه شو نه ثابت نه دی سوا المنزنه پر قسم مکروه مطلب دا نه دی چې الموز باطل شو یا ثواب لکام شو څه شو ثواب کام شو مثلا پټولو لګیدل د کمرې کې الموز کېږي کنه کېږي مو یې مکروه دی. مکروه مطلب ثواب کمیږي اوسه 100 کې مثلا 10 یا 20 دوره کم او 20 دا شی د مکروه معنا ده. بل سوال څه کوم شوی دی هغه ګوتی حواله سره ده د خبره اوس ډیره مشهوره ده چې د اول ګوتی څه دی ده دغه انګوشت هغه نه یې شهادت گواهی ولا څه دا یو مانز ولا غوته دی دغه کې چو ګوتی وچاله د حرام ده دا شی نشته ده کته دغه ګوتی کې خیلوس کې مستحب ده ګوتی چاله هغه یا حقیق والا دغه لوس کې کومي ګوتی کې شی معنی نشته شرعا یعنی حرام نه ده کته دغه ګوتی کې وچاله یو مانز ګوتی کې وچاله. خو روایت مسره دوا قسم راغلي دي چې اجتهاد اندي ته لري مجتهدون به دا روایت جوړ کوي یو روایت کې سخت الفاظ دي چې دغه غوته کې ماز غوته کې ماشا کچنی غوته نه خالی پوتې نشي. بل روایت کې راغلی چې رسول الله مولیدل دي چې کله به دغه غوته کې غوتی چواله کله داوال وو کې چواله نه دغه مجتهدون ثابت ای چې خبره داغه دي چې دغه دوه په ځای د نورو دوه غوته کې انسان شي غوتی وچاري یعنی د دریامه غوته وسره کچانی ګوتی سوتې دغه دوه کې انسانو شي خبره ده که بیا انسان سره درې څلور ګوتی دي نه به که دوی دالته وچولې دوی دغه دوه ګوتو کې وچولې به معنا بیا یعنی هغه مکروه سموته هغه بیا نه ده. خو روایت دي شون سره غره سمومن نه کړه چې هغه خیلوس کې ګوتی وچه اوس د کومي ګوتی کې ته وچولا شرعاً معنی نشته ده او خادا د مومن اخره څخه خلوص کې کبیا انسان څخه ګوتی زیاتی ځنه کسون شوکیون دي ډېر زیاتی دي شي د ډېرو ګوتو زورات نشته ده ایوا کی کولای کفی ده کبیا انسان ګوتی زیاتی دي کده وخت کې دوی درې څه دی یو ایوای څه د خلوص کې شل ایوای چې خلوص کې وشولا معنی بیا نشته ده. بل مسله ستو سوي څه د بور ذکر کوي خو یو غلطي خبر نشو د موږ څه د 900 کسون ده وسوره کسون دي کوم کې دلته نشته دي ځنه مسله سدالته زکوي سواد د کوم څه لګي خونو کې ابي نه وي لګ د بشیو د موبایل باندې کې و مسله د زدای کوي د رسوري ضروری دي خصوصا خځو نه زدا کوي دو بيخي اهمیت ځنه مسلې زکوي نصار نه تیروي درې کولونه مسلسل موویلا
کلیپونه ماونی جوړ کو ناظر په باره کې ده بس وایي چې مو ناظر ده دا نشول یو مثلا بچای بیمار دی اما سم خطرناک دی اکسیډنټ دی ډایرکټ ګلوز هغه کې جا کې وبخلی یو مثلا جون کې ډایرکټ وغونی شړی څه د ناز دا نه وشو اول او که وغو د خپل بیا خبره سو سه میړه والا دغه کې څنګه کیږي خپل سره بیا هغه ناظر کې اول دو غلطه ده هغه نه اجازهات بخلی موبایل ازیاز او که میړه خرچي تر په دې کې ته نه صدقه یا نه شیر کا هغه ته اول وایي چې کسه د پیسې خو درو کې خوراک شي کو خرچي د پاره د لاس 40 روپۍ زونه صدقې ته لري کوم ته اجازه ده کنه دا ضروری ده بیا دور غټ ستاندار یو مخوي یو بل یو د شي وغاده خونه کې هغه خبر نه تو به ناسب ډېر د شتو د موته هیڅ اوسه د چیو ته وکړو زه خبر نه مکور ولا د سکړم او مولا څه بارونه کوي مثلا نشته دي خبره ناظر دا صيغه ضروری ده صيغه یعنی په خلی بسیای او زه د تایم د طریقې سره د ناظر ده د جمله د خصوص کوي لکه زدا کوي او تاسو زدا شي هغه ته تاسو وایو علیکم السلام صيغه دالته نشته دي هغه ته تاسو وایو اوس نه ثواب اسانه طریقه ده کلیپ جوړ شوی دی ادنون جوړ کو خدای اجر ورکا مګنه یو خو نور ته واستوي شیرې کوي چېرې مثلا دا مسله دا شه ده ناظر دسته ده ایموس وای ده انټروی ده یو بیمار ده مثلا تب نظر سے خالی الله د پاره خدای نامه بخلی الله د پاره مونږ واجب ده کزوی ته مشفا ملو شوا زب خدای لري کی پسالو کو دسه طریقې صدا بخلی په صوبه د سینه شړډې د باندې وایا الله د پاره یو خدای د پاره یا رحمان پروردگار د پاره څه رحمان خدای صفات ده بل څه د مونږ شته ملوي الله د پاره مونږ واجب ده کزوای مو انټرویو کې کامیاب شو زبا چکو صلی الله وہ څنګه څه بچای د انټرویو کې کامیاب شو یا خدای شفا ورکا تو نه پس چه شو واجب شولو کدا شي نبی اندس کې د ویل څه ابوس په دوسته حسین په دوسته دو شرعي نظر نه ده دو شرعي نظر نه ده او دیني وفا یعنی اعمال کوله بیا واجبہ نه ده کدا تو کو کنه دا کو یو د بدل کو خو یو شی بلا ده که صدا شي ما سوشوي نظر کوي چې ورسه په خیمون نشي دا شی ضروری ده اول کې جذبه کې راغلی چې الله د پاره مونږ واجب دي چې پس ورسته یې څنګه سه د پس بیا چرګو کې بدلاواش نه ما خالص به در په خیمانه اوانه د سوچ وکا فکر وکا دا شی ډیر مهم دی ځنه که څو مستاد غلیدلی دي څنګه څنګه د اسکندر په ځای غشي پس شي نو ولا سوچ ته وکا دغه ما یو ونی ولا خبره د سموټو کې کوي دا شی نه دی په کور بزی وجه نه سوچ وی یو بیا ته الله د پاره مونږ چې ده واجب ده چې زوای مو کامیاب شي زما چې کوم صلی الله دا غسه شوا دا بیا کور ولا دا وی خزو منس کی ویا دا ولې زدا کوئی توستا سو ملوي کی صلوات الله محمد علی محمد ای وبله مسله هغه ډیره ضروری دی هغه مو بیان کړی دی خو هغه یا تاسو نه وجه سوي رسول مخوم المنځ په باره کې وا خبره ډیره زیاته مشهوره ده چې دې ټیم نازک ده دې ټیم شه ده نازک ده ځنه پړه لګه کسون مولې دلی دي تنوشون کې وای ورو مزه به تاسو ته او شي کړی دي ان باجه مخوم المنځ کازون یا څه کړی دي مثلا لیټ روغله په خبر نه روغلو یو سپټول نه روغلو یو بهر شي د کورې رو ان باجه مخوم المنځ کازون یا څه کو نو شوالو چه شو؟ نو شو ویلی کازون نده دا سموته ایسا وقت نزک ده اگه فضلا ٹیم ده چه ده؟ فضلا ٹیمی ده څنګه چې میرا سره ډوب شي اسمان کې سرواله ورک شي بس دا دای مخوم المزه ټیم ده اوس کا لیټ شول اوس د رجمو سموته سکو نه ځنه کسونو رجمو دی 1 غنټه لګي اوس بیا د لوس کا زوګو کا ادو بکو ادو بکای کازوی نشي کوي ماخوم مسلطان ای المنزکم ټیم ده مختار شخص د پر مختار سے اختیاری اختیار کې د خپل اختیار کې مجبور نه ده هغه د پر نیمه شپه ده چې ده نیمه شپه پورې کازون نه ده نه ماخوم الموس نه مسلطان الموس کاتو مثلا شپه لاس بجې مثلا په خبر ناروا رسیدي خونیتا شپه لاس بجې کته ماخوم الموس کوي کازون یا سبه وای نه کوي دا چو د پاره څه
اختیاري حالات کې دی خو که یو سړی اختیار کې نه دی د اوس مو مثال در کو سفر والا دی یا یوه ښځه بیماری کې وه شپې 12 بجې بیماری نه پوکه شوه خدا خو اوس بیماری حالت کې لمونځ شو شپې 12 بجې اوس 12 بجو نه بعد لمونځ کوي ایدی 12 بجو نه بعد د 12 بجې څخه مثال دی نیمه شپه 12 بجو سره تعلق نه لري هغه د تیار دا که شپې 12 بجې نه بعد کوي یا کازونیاتي ماک کوي کازونیاتي چونکی مجبره واجه نه یو یو کاس د دور خو بیاواله شوی دی چارپوسې دو نیمه شپه شوی دی ایدیا کازونیا ایدیا نشته دې سبې المنځ پورې دی لذا مخام وسطن المنز نیمه شپه پورې قضا نه دی هغه کس مجبور نه دی کوم څه مجبوره واجه نه دی په ویر شو خو بیاواله او خزه بیماری نه پوکه شو یو بل څه مجبوری و ایدی بیا نیمه شپه نه پرې دوا څه سبیل المنځ پورې قضا نه دی خو بوز دا نیمه شپه مو موسنګي دي ته ما سوچوي بس ځین کې مو یو شای نوسته 12 بجو نوسته ځنه وخت شپې وګړي دي یجه مشپې دي ګرمه والا شپې لاندې دي نیمه شپه څنګه ملبای کله چې غروب وشي مېره سرګشي شي ولويږي و یو څه طلوع فجر ته صبح صادق څه د مو المسکو طلوع شمس نه چې مېره سرګخيږي طلوع فجر یعنی څه عصب المسر وکيږي دا اول غروب چې د مېره سرګ ولوي دوبه شو چې مخه مزه ټیم شروع کی دغنا طلوع فجر پورې دا غنټه وګڼه مانس کی نیمه کا بیا مغ طلوع غروب نه شروع کا چې کدی شي ځنه وخت یو لسنیمه بجې دوله هغه وی نیمه شپه وی کدی شي ځنه وخت نیمه شپه 12 بجې وی دا شی مد نظر وی یو ری بیا ته څه دا مخه ملموس کا وخت نزدک دغه اسباب فضله نه دی وجنه څه کاسو کیږي اخیری مسله ذکر کوم اغا مو څور ذکر کا خو بیا ذکر کوم و ساډر کسونو کې پریشان دي ویلی څه یو واجه داغه دی چې یو شي څه مو بخص شو څنګه نه ځونر بلاوی ډیره سخته ده نیمو دیمو کې شای نو څه جنوبات چې انسان څخه کله جنوب شي د نجس ده دیمو دیمو کې د خبره نو څه دا شي نه ده نجاسات خپل دي هغه لوسه توزیع مثال کې وکړي انسان بدن سي تشمتیازه خاخه ده ډاکه متیازه ده منی ده وینه ده لوم لوس مو سپیسره ولګیدل یو سپای لوم دی مو بدن سي خاخ شولو کافر سم لوم لوس ملو کړلو هغه غیر کتاب ولا يهودو عیسینا هټ کا څونور موارد دي دا نجاساتو کې راځي جنابات نجاسات کې نه راځي خصوصا کوي جنابات نه مراد رکاوټ چې یعنی جمعه ته نشون وتا ہے کسه جنوبیام ز جمعه ته قرآن ټکو نه لوس نشم کې خلای 21 24 27 30 کې څوم واجب سجدي سوري دي هغه ز نشمل بستای یو مثلا جنبات حالات کې ز الموز نشم کوي یو اوس رمضان میاشت ده پړشمی دوران کې ز جنوب یم د جنوبات سره ز رمضان ته نواتای نشو دي ته څه ویل شي عربی کې حدث یعنی رکاوټ بیا یو ور جنبات یعنی رکاوټ جماعت نشون ہوتا ہے المز نشون کوای قرآن تو کن لوس نشون کے خلائے سور عزائم سکون کے سجدہ وجہ دے اغان نشون ملبستا ہے وہ پرشمی دورون کے زہ حالت جنوبات کے ہم زہ ویو روجیتا نشون دخل دا ہے پاس موزی نے نتیجہ خلو جنوب سڑا ہے مسا اس رمضان دے رمضان ہٹ کر یو مثلا انسان آن بجی جنوب شوے دے خزہ دے یو سڑا ہے دے کماڑی خوڑی خوڑایش کرے شی خوڑایشی چوسا د لوس نو زنه کسونه چې لوس یې سمره خو ملو کې څه پروا کوي هیڅ پروا نه کوي لوس یې سمره نجاسات نشته ده یو مثلا خزه د حالت جنوبات کې د شپې 2 بجې پوسې د بچی د پاره شودي ورکوي شي کنه شي ورکوي شي معنی نشته ده بل مسله صدیق اخیری ختم کوم چې د ځا شک وسوسې متر جوړ شي د موت وا درې کوله مخکې د خبره کړي بیا ځکه کوم سمکا زین کې کین زنه کسون بلټیا ډیر الوار اکوډي کوي اول زم یو په باره کې وریدل چې ټوله غسل خانه مینځو نو مو ته سیندون خو کې نه دی لمبي دلی کنه خپل خونه ده اوس کوي یو هندوی سیک دی مثلا کافیرو کې لمبي دلی ده خو وی مینځ هغه یا صورت کې ستدا یقین ده چې هغه نجاسات بدن لمدول سره جوړ نجاسات ده ورش په چړوي لمبي غسل خانه شاک بیا د تیورم چې شاک ته یقین ضرورت ده چی ضرورت ده یو اطمینان څو پورې د سر غسل څو پورې یقین نه وشه د شک ما کوي بس لوټ شه غسل خانه سپوت ده دا بالټه ته لوس نه وړو پوسې کوډې کا وا سری کا ویرغلا بیا دو وړا بیا بل بالټه
به د اوبو مسالې مقصد اسراف کې راتسي لذا دا جنبات بیا یورته نجاسات نه ده حدث ده یعنی رکاوټ ده ته جمعه ته نشه الموز نشه شکای پر شمی دوران رمضان ته داخله ده نشه وسره پروردگار نه دعا ده چې جمعه شپه ده کومي مسالې بیان شوي زکوالی و نور ته رسولي توفیق او خپل اور باندې عمل کولی توفیق